دا کومې حلقې ها یا توړي مدرسه یا 1 نمبر مدرسو کې جو توړي کنه قرآن مفتی سلیمان دا هغه دوزه خدمت کوي هغه پړی وته تړلې دي مفتی سلیمان شته هغه کې نه ښه بیمارو ته دا لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم مرګرو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هر کال زمونږه سالانه د پنځپیر اجتماعي او په دې کې د اطرافو جوانبو نه د مختلفو ځایونو نه د مختلفو صوبو نه او د نورو ملکونو نه مرګري راځي او شرکت کوي. په دې کې علما په مختلفو ژبو کې بیانونه کوي، څوک پښتو کې، څوک اردو کې، څوک پنجابی کې، څوک پکې په انګریزای کې او څوک په عربی کې بیانونه هم پکې وشي. تقریبا 200-300 علماء کرام د جماعت اشاعت توحید و سنت هغه بیانونه وکړي، عوام د هغې نه مستفید شي، طلبا علما د هغې نه فایده والي او ترغیبات زیات شي، په مختلفو موضوعاتو باندې بیانونه وشي. دا اجتماع یو دینی اجتماعي چې په دې کې د عقیدې د عمل د معاشرې اصلاحي، په دې کې څه دنیاوي مفادات نه وي، په دې کې څه دنیاوي اعراض نه وي، په دې کې څه د ووټ او د اقتدار مطالبه نه وي. البته یو مطالبه وي چې د مسلمانانو ملکونو کې منګه امن غواړو او مسلمانانو ملکونه د شریعت مطابق چلول د هغې دعوت ورکوو چې مسلمانانو ملکونو کې اتفاق او اتحادي او مسلمانانو ملکونو کې یووالی، نو د هغې پکې هم دعوت ورکوو. خصوصا د خپل ملک د پاکستان دپاره پکې منګه د خیرخواهۍ خبرې کوو. نو دا یو اجتماع ده او دا منګه الحمدلله ثم الحمدلله شیخ القرآن الله دې په هغې باندې رحمتونه ولیږي. زما والد محترم او ستاسو روحاني پلار شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده هغې بنیادی خود او کار هغې شروع کړی، باغ هغې کرلی، خو باغ کرل هم ګراني، خو باغ ساتل د هغې نه هم بیا ګراني. نو الحمدلله هغه باغ هغې په خلوص باندې کرلی او موږ هم په خلوص باندې د هغه باغ رکوالي وکړه، د هغې حفاظت وکړو او هغه باغ هم وساته او الحمدلله هغه باغ نور هم ترقي وکړه او په هغې کې بوټي او ګلان نور هم زیات شو. دا یوازې ما نه دي کړي، په دې کې ما سره زما مخلصان ملګري علماء کرام، طلبا او عوام ملګري چې هغوی تعاون کړی دی، ملګرتیا کړې ده، مالي امداد یې کړی دی. نو هغه مرکز هم الحمدلله تاسو وینئ چې ښه آباد دی او زمونږ اجتماعات او زمونږ ماهانه درسونه او هغه ورځ تر ورځه ترقي کوي او په مخ کې روان دي. او بیا زمونږ د مدارسو تعلیمي بورډ وحدت المدارس الاسلامیه چې هغه د HEC نه منظور دی او په هغې په زرګونو مدارس دي او په زرګونو علما پکې امتحانونه ورکوي. نو الحمدلله په هر طرف باندې دا جماعت په ترقۍ روان دی، په مخکېوالي روان دی او په دې کې بنیادي کردار د پنځپیر دی. ټیک دی، نور ځایونه نور مراکز زمونږ دي خو بنیادي کردار هغه د پنځپیر دی. یو سړی که د پنځپیر کردار نه مني نو هغه کیدای شي چې د هغه په زړه کې د جماعت سره بغض او حسدي یا د پنځپیر سره بغض او حسدي.
نو په دې پنځپیر کې شیخ القرآن په اخلاص کار شروع کړی یو سفر و د هغې نه الحمدلله ثم الحمدلله یو لویه جامعه جوړه شوه. دا ځای په دې کې زما د نیکه کوټه وه، دا ارټ او دا زمونږ د نیکانو ارټ دی. دا زمونږ د نیکانو ځمکې دي، چار چاپېره او د خپلوانو د عزیزانو ځمکې دي. نو الله ته دا منظوره وه چې دا اجتماع دې ځای ته راوسته چې په دې کې د هغوی میسۍ د چا چې په دې کې یو انچ ځمکه ده، د چا چې پکې یو ګز ځمکه ده، چا پکې یو فوټ ځمکه ده. نو الله هغوی له هم پکې حصه ایښودې ده. تر څو پورې چې دې ځای کې دا اجتماع کېدی شي نو موږ به انشاءالله هم په دې ځای کې کوو. کله چې بیا دې ځای کې خلک نه ځایږي او مجبوري شي نو بیا به موږ ګورو بل طرف ته به یې وړو، کلاو ځای ته به یې وړو، یا پنجپیر کې او یا بل ځای کې خو یو کلاو ځای به ولا بیا ګورو موږ به یو یا به نه یو. انشاءالله دا به روان وي. خو دا اجتماع دوره اجتماع چې څوک کوي نو هغې له کروړونه او اربونه پیسې پکاري. خلک اریاني چې دا اجتماع دې له دا پیسې او دې له دا فنډ د کوم ځای نه پوره کېږي، ځکه دا څوک مني نه. حالانکې زمونږ ملګري عاجزاني اکثر او لږې لږې هغوی څه فنډ او څه پیسې هغه راجمع کوي او رالیږي او دا ملګري ذمه دار دي دی ته حواله کوي او بیا هغه په دې اجتماع باندې لګي. دا اجتماع د ملګرو په تعاون، د ملګرو په ملګرتیا، د ملګرو په مرسته باندې روان وي. اگر چې زه د فنډونو نه ځان طرف ته ساتمه، که د لنګري نو هغه مې یو ته حواله کړی، که بلي نو بل ته مې حواله کړی. خلک خپل اختیار بل له نه ورکوي. خو ما د دې وجې نه چې زه یریږم د زکاتونو نه او د خیراتونو نه، الحمدلله 15 لکه روپۍ زما خپله کرایه راځي، نور کارونه یي، زما د کور خرچه دوره نه ده، زما خپل ضرورتونه پوره کیږي. خو زه بیا هم احتیاط کوم چې داسې کار ونه شي چې هغه د انسانانو خو پروپیګانډي عادت وي، هغوی خو چې څه یي هغه وایي. خو الحمدلله ثم الحمدلله ما خپله لمن پاکه ساتلې ده او انشاءالله ساتم به. دا سبقونه زما هم خوښه چې ټوله مدرسه کې ناست یم، خو زه یو څو سبق ووایم بیا ځم ځان له یا رزق حلال له او یا د ملګرو خدمت له منډې وومه. دا منډې وال اسان نه دا ډېر ګراني. خو زه وایم چې زما رزق هم حلالي، زه د ملګرو هم خدمت وکړم، زه د جماعت هم وکړم، زه د تنظیم هم وکړم او الحمدلله هغه په ښه طریقه باندې روان دی. هغې کې هېڅ کمی نه دی راغلی. نه زه په خپل کار ستومانه شوی یم، زه په خپل کار مطمئن یم، خوشحاله یم. زه چې څومره ستړی شم زه خوشحاله یم. خو دا اجتماع ده په دې کې زموږ هر یو ملګری د خلوص نه کار کوي. یو داسې نشته چې ګینې هغه کې خلوص نه وي، هغې ښه په خلوص باندې کوي. کومو کې چې خلوص نه وي هغه زموږ ملګري هم نه وي، هغه بیا زمونږ نه جدایي. خو الحمدلله په دې کې ستا د ټولو کردار دی، د علماو دی، د طلباو دی، د عوامو دی، د تنظیم دی، د پنجپیر د خلکو دی او د انتظامی والو دی. تاسو به هر یو ملګری دا فرض کوئ چې دا زما کار دی، بل ته به یې نه پرېږدئ او کوشش به کوئ چې څومره زر دا کار. پخوا به موږ یو میاشت مخکې شروع کوله ځکه تجربه نه وه. اوس الحمدلله ثم الحمدلله تجربه د ملګرو وشوه. بله راته ناظم صاحب ووایي موږ لیټرینونه اوس غواړو چې پاخه جوړ کړو، نو د هغې دپاره ځای نو ما ځای خو ما زما کور و، ما مدرسې له ورکړو. دې جایداد کې چې زما کومه حصه وه ما مدرسې له ورکړې ده. ما په مدرسې ګټلي نه دي، ما په مدرسې لګولي دي الحمدلله. او دی ته مې ووایي اوس هم چې لیټرینونه جوړوي هغه زما ځای دی، په هغه سر ته ټول لیټرینونه جوړ کړئ، پاخه به پراته وي او هغه به ستاسو اجتماع هم وي او هغه به د درس دپاره هم بیا پکارېږي په روژه کې. نو مهالته یې جوړ کړئ چې څومره جوړوي نو انشاءالله کار ښه په مینه په محبت باندې روان دی او الله به دې کې ډېر برکت اچوي. اوس مې د ملګرو ته وي ما زموږ په افتتاح کې دوره ملګري راجمع شي چې په پنجاب کې اجتماعي نه دوره خلک اجتماع خو بیا بل شانتي او دا به انشاءالله ډېره کامیابه وي، ډېره ښه به وي او د دعاګانو سبب به وي. نن به صرف دوره کوو
چې زما همیشه ما چې کوم ځای جوړ کړی نو به افتتاح مې په طالبانو کړی که په سړک کې مې یو زمانه کې بارګین جوړ کړی و نور کاروبارونه نو چې کم کار به طالبانو له به مې پکې دعوت ورکړه هغوی به رالل دعا به وکړه طالبانو کار کې برکت وي نو نن به تاسو صرف 10 منټه دغه سر نه را شروع کوي دا واښه به ټول د ویښه ویښه وشو یو ځای کې به یې جمع کوي چې تر کومې تاسو 10 منټه کې وکړل هغه وکړئ بیا ځئ خپل سبق وایي مفتي صاحب به دعا وکړي